نو وثيابک فطهر، نو خپل کپڑے هغه پاکي. نو په دې کې دام دي چې خپل کپڑے هغه پاکي کا، خپل پنسي دا د گیټونه اوچته سره دام پکې. مفسرین وی دام په دې کې داخله ځکه چې ستا پنسي د گیټونه خکته وي نو دا براکاګل کېږي، دا بس خاکی. نو فرمایي چې وثيابک فطهر، خپل کپڑے هغه پاکي. او په دې کې دام داخل دي چې د ستا لباس د حلال مال نه وي، دا د حرام مال نه وي، ځکه چې خپل لباس هغه پاک کا. او دې کې دام داخل دي چې انسان کپڑے جوړي نو داسې هيئت، داسې وضع، داسې ډیزاین هغه جوړول پکار دي چې هغه شرعاً منع نه وي، هغه ممنوع نه وي. نو دا غین خپل ځان بچ ساتل. او وثيابک فطهر دا حکم دا عام بیان شوی، دا د من سره خاص نه دی. د دې وجه نه فقهاو لیکلي دي چې په عام حالاتو کې بغیر د ضرورت نه ناپاک لباس اچول دا صحیح نه دی. دغه رنګي ناپاک ځای باندې کېناستل دا جایز نه دی. دغه رنګي خپل بدن هغه بغیر د ضرورت نه ناپاک پرې خودل دام درست نه. پکار دا ده چې انسان خپل ځانم پاک ساتي، خپل بدنم پاک ساتي، خپل لباسم پاک ساتي، خپل مکانم پاک ساتي. ځکه چې زموږ شریعت موږ ته د پاکي تعلیم راکړي. الله رب العزت پاکي خوښي، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای الطهور شطر الايمان، چې پاکیزګي دا نیم ایمان دی، پاکی دا نیم ایمان دی.